أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. د دې صورت متعلق خبره می شروع کړې و او ما ویلو چې الله پاک قسم خوري، په زمانه قسم خوري چې انسان د خپل عمر په تاوان کې د عمر ټول په زیان او په تاوان کې تیر کو، مگر هغه خلق د تاوان او د زیان د عمر نه خلاص دي چې هغوی کې دا صفتونه یو صفت دا الا الذين آمنوا چې دی مؤمن وي. دویم صفت دا دی چې وعملوا الصالحات نیک عمل کوي. او دریم صفت دا دی وتواصوا بالحق. او سلورم صفت وتواصوا بالصبر. نو نن دا بل صفت ذکر کو چې تواصوا بالحق څه ته وایي. یو بلتا حق رسول او یو بلتا دا تلقین کول، دا ترغیب ورکول چې جون د حق مطابق تیر کی. حق د باطل ضد دی رونو. د ټولو نه اول حق زمون دین او زمون اسلام دی. تواصوا بالحق دا معنا چې کم دین او کم اسلام تا خپل کړی دی الحمدلله، کل دین او ایمان او اسلام تا خپل کړی دی دا یو بل ته ورسوي. د ټولو لومبۍ خبره ده مسلمان له پکار دی چې دی یو بل تدا نصیحتو کی، یو بل تدا خبر ورورسی چې زما دا دین حق دی او تم دا حق دین قبول کا. زما نن په دې عمل د مسلمان نشته. نن ډیر مسلمانان داسې چې هغوی د خپلو دوستانو سره ناستې پاستې کوي، هغه دوستان یې بېدینه وي، هغوی ورته خپله بېدینه راخورئ او دې پاغي خاندي او خاموشي وسره. ته به د تاوان د عمر نه اله بچ کېږي او اله به خلاصېږي چې ته د خپل دین بل ته ورسې، د دې خپل ایمان او د اسلام تبلیغ بل ته وکې او پخته وصیت تواصوا بالحق دا خبره په کلکه کې چې وروره زما دا دین حق دی، ګورې مه کوه، زما الله ومنه، زما رسول ومنه، پیغمبرانو ومنه، قرآن ومنه، آخرت ومنه، جنت او دوزخ ومنه. دا یو بل ته رسول، دا حق دا معنا. یا د حق نه مراد هغه عبادات دي د ایمان نه پس چې هغه رښتونه عبادات دي، هغه خلکو ته ورسوه. په لاره روانې بل ته ووایه راځه وروړې ښه په نرمۍ ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. ضروري ده چې د مانځه وخت مانځه له لاړ شو، راځه مړه پرېږده وه چې مونځ کوو، مانځه له لاړ شو، موږ مونځ نه کوو او نه بل ته مانځه وایو. د ملګري او د یار دوست د ګپ شپ تلاسه زموږ نه مونځونه پاتې. مولوي صاحب دې زموږ خدای پاک وبخښي، هغه به یو خوشطبي خبره کوله، وایي دلته پخوا زموږ په دې کلي کې هندوان اوسېدل، مشرانو ته پته و زما یاد نشي، خو دلته هندوان اوسېدل. نو پخوا خو په جوماتونو کې دا بجلی او بلفونه دا شی نو، په جوماتونو کې به خلکو ډیوې او د شړشمو ډیوې به خلکو بلول. نو د جمعې په شپه به خلکو خیراتي تیل جومات ته راوړل دغه ډیوو دپاره. طالبان به هم دی رو پکې، هغوی به مو ته کتاب کته او خلکو به پکې منځونه کول، خو د شړشمو تیل به د جمعې په شپه خلکو به د شړشم کرل پخوا، د شړشمو تیلو کې به خلکو پخلیم کول، هر کور کې به د شړشمو تیل پراتو.
نو د جمعې په شپه به د خلکو جومات ته شړشم و تیل راوړل نو چې کوم هندوان دلته اوسېدل نو هغوی به هم راوړل هغوی به باقاعده د خلکو سره خپل غم خادم کول او د جمعې په شپه به جومات ته شړشم و تیل هندوان هم راوړل نو هغوی زه په لاره را روان وم یو سړی یاد که تاسو ته نوم نه علم وی په هغه راتېر شوم د هغه دوکان کې یو هندو ورسره ناست و وی ما ته هغه هندو وي چې راشه مولوي صاحب دې جومات ته زه مانځلی وی راتله موږ د بادرخیلو کندې کې اوسېدو وی ما ته وی چې مولوي صاحب راشه زما د دې مسلمان فیصله وکړه ما وی پس پیسو به روانه راغلي نو ورته ودرېدم مې څه وی وی دا مسلمان ما ته وی چې مسلمان شه د هندوتوب پرېږده نو مې لکه دا خو راته ښه خبره کوې وی نه که نه واوره وی زه ورته ویمه که مسلمانی د جومات په تیلو کې وي نو د جمعې په شپه تاسو هم جومات ته تیل وړی امنګ یې مړو که مسلمانی په مانځه کې وي نو بانګ ووایي تم جومات ته نه ځې او زم ناست یم دواړه دلته ناست یو نو ما تا کې څه فرق شو خبره د مانځي نو بانګ ووایي تم دلته ناست یې مونځ نه کې ازم ناست یې مونځ نه کوم نو زما ستا په منځ کې څه فرق شو یاره ما وی ګوره حضور پاک 1400 کاله مخکې فرمایلی دي ما بین العبد والکفر ترک الصلاة مسلمان او کافر به په څه پیژنې په دې به پیژنې چې دې مونځ کې دی دله ده د ایمان نه څه خبر یم دا خو به هر سړی وي زه مسلمان یم پړه کې به منافق یم زکات ته زه یم هلکه زکات ورکړه ما ورکړی دی هلکه روژه ونیسه نه به یې نیسې ما ته به وایي زما روژه ده او حج هلکه نه په ما نه دی فرض نو زه به پیژنم په څه په مانځه که دی وایي چې زه کور کوم نو همیشه به کور نه کوې یو ځل د ضرورت ته وجې به کور وکړې جومات ته ولې نه راځې نو زه دې وجې نه حضور پاک فرمایي د بنده او د مسلمان په منځ کې فرق مونځ دی بس چې مونځ کوي پوه شه چې دا مسلمان دی او چې مونځ نه کوي نو پوه شه چې ده کې د ایمان نقصان او تاوان دننه پروت دی تواصو بالحق دقه معنا ده چې خلکو ته ایمان دین ورسوه د هغې وصیت وکړه په ښه طریقې پوه کړه په صحیح طریقې پوه کړه او یا عبادات چې مونږ کوم کوو کوم څیز را باندې خدای فرض کړی دی هغه خلکو ته ورسوه او بیا وتواصو بالصبر چې کلم په یو مسلمان تکلیف راشي د صبر تلقین ورته وکړه 3 قسمه صبر دی 3 واړه درته ویم یو مسلمان دی او په هغه غم راغی په هغه مصیبت راغی هغه مه پریشانه کوه هغه لړه مه خوروه مونږ خلک به لړه خورو هغه له صبر ورکړه صبر وویره اوس حضور پاک په لاره روانو یو ښځه وه مړې پکې شوي هغه ناسته و د قبر خوا کې او د ښځو خو تاسو ته پته ده ویر میر کوي نو ښځه قبر ته ناسته و جړلې رسول الله مبارک ورته وفرمایي اتق الله واصبري د خدای نه ویریږه مه کوه جړه الله پرې خفه کېږي او صبر وکړه ښځې حضور پاک ونه پېژنده او ورته وایي لر شه زما نه تا ته خو زما دا مصیبت نه دی رسېدلی که بس پیغمبر مبارک هم غلی شو لاړ چا ورته وایي دا چا ته دا خبرې وکړې وایي ما خو نه پېژن وایي دا خو حضور پاک و اوهو ما عرفته ما ونه پېژن راغی زر د نبی علیه السلام کور له په دروازه وردننه شوه چې ورله نو رسول الله مبارک د خپل عذر وکړه د الله رسوله ما نه پېژندلې که زما د خولې نه کومه خبره ووته حضور پاک ورته یو ډېره ښکلې خبره وکړه وی الصبر عند الصدمة الاولى چې چاته لومبې پریشاني ورسېدل هغه وخت صبر ډېر زبردست صبر دی الله پرې ډېر لوی اجر ورکوي نو که تا ته لومبې تکلیف رسېدلي صبر وکړه وروسته خو 2 ورځې پس 3 ورځې پس 15 ورځې پس میاشت پس که د چا پلار مړ شي او دوی مړ شي وروسته په خپله بیا خدای پاک پړه کې صبر پیدا کوي چې کوم وخت درد راغی دې وخت کې صبر وکړه بس او الله پاک په قرآن شریف کې آیت ذکر کړی ولنبلونکم الله قرآن شریف کې فرمایي وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات وإذا پتاسو ازمائش کوم د چا مال کمو چاله په تجارت کې تاوان ورکو چاله کټه ورکو په چا لوګ راولم ناره پې راولم په چا مړه راولم
او پچا ير راولم ولنبلونكم بشيء من الخوف پچا ير راولم وی يرو د بیماری یره د بل څه یره د بل څه یره د چا نفسونه بچی والم والثمرات د چا باغ یې ښه پوخ شوي وي ګلی پرې راولم او د هغون باغ وله تس نس کم دی به څه کوي دی به فریادونه نه کوي وبشر الصابرین الذین هغه خلک چې هغې صبر کوي او هغه خلک څه وایي اذا اصابتهم مصیبت چې مصیبت ورته ورسېد قالو دوی څه وایي انا لله و انا الیه راجعون منګ هم د الله یو دا هر څه د الله دی منګ به ټول دا الله ته لاړل منګ به هم خدای لځو بس صبر وکړي نو الله فرمایي دا خلکو چې دا صبر یې وکړه په دې تکلیف دا به څنګه اولئک لهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون حضور پاک فرمایي درې اجر ولا خدای ورکوي که ستاسو خیال نو پخوا چې به په څاروي چا بار وړه یو انډۍ به یو طرف ته بل انډۍ به بل طرف ته هغه ته به انډۍ به ورته وي او په دې سر د پاسه به په غوی یا په اس شی خودي او هغې ته به سرباري وي اولئک لهم صلوات من ربهم ورحمه الله به په خپل رحم او فضل وکړي او مزید کرمونه به الله وکړي مزید کرمونه اولئک هم المهتدون او الله به جنت ته نیغ په نیغه کړي دا د صبر فایده ده مونږ کې صبر نشته معمولی تکلیف راشي مونږ د خدای نه ګیلې شروع اورېدلې مې دي ځکه یې راته ویم خدای زه دې لیدې خدای ما ته پام شو خدای زه دې رانیولې خدای ما څه چل کړی چې زه دې رانیولې الله الله مه کوه مه کوه خدای نه ګیلې مه کوه دا دنیا د روانه د پلار دې لاړ نیکه دې لاړ ته به هم ورپسې دی دا دنیا د روانه د بچې دې لاړ الله نه وغواړه صبر وکوئ یو مثال در کوم د حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه بیبي ام سلیم دا ووایه ماشومې بیمارو الک و الک ماشومې بیمارو دا خاوند چې په یو سفر باندې لاړ اتفاق ته ګور په کومه شپه چې دا خاوند ابو طلحه سفر دراته دا ماشوم کور کې مړ شو چې وفات شو ښځې ته خو یې پته وه چې نن شپه خو مې خاوند را روان اوس چې خاوند مې راشي د سفر نه ستړی به مي او که د دې الک نه خبر شي د زوی مرګ خو واقعي خطرناک شی خو دی بنډله خو پړه کې درد راځي نو که دې نه خبر شو سفر نه ستړی م راغی خوب به ونه کړي او انسان دی چې سفر نه راشي ډېره موده باري نو څه تقاضا د ښځې ته چې کوم خپل ضروریات وي د هغې مجدي نو کله د زوی د مرګ نه خبر شو خو ستړی دی د شپې خوب به ونه کړي غریب به ټوله شپه په تکلیف او په غم کې هم تېره کړي او که ماته یې څه ضرورت وي نو هغه ضرورت به هم پوره نه کړی شي څه چل یې وکړی هغه ماشوم یې واخېست او د کور یو ګوټ کې سملو او څادر یې پرې واچو خو مړو په ګوټ کې یې واچو څادر یې پرې واچو چې خاوند یې راغی ړومبې تپوس یې وکړه کیف الولد ماشوم څنګه دی هلک څنګه دی او ورته ویې هو اسکنو په قلار دی داسې لفظ یې ووایي چې دروغ هم نه دي او خاوند یې پوه کړه د خاوند دا سوچ و چې ګلې جوړ شوی دی او د هغې مطلب څه چې د دنیا د کړو او د بیمارۍ نه قلار شوی خاوند یې اړو پوه نه کړه او ستاسو وروڼو په دې ځان پوه کړې چې دې زمانه کې یو ښځه ده او ښځه پرېږدی سړی یې به وایي او د هغې یو ماشوم زوی مړ شي څونه چغې وایي څونه روړې وایي څونه خفګانونه کوي ټول کلی خبر کی ټول ملک خبر کی د دې نه هېڅوک نه دي خبر داسې عجیبه صبر یې کړی دی چې ګاونډي هم ته نه دی خبر داسې صبر یې کړی دی چې خپل رشته داران هم ته نه دي خبر حالانکې په مدینه کې ردي بلا رشته داران هېڅوک نه دي خبر ولې که څوک خبر وي نو خامخا به راتلل نو خاوند به خبرېده چې مړ شو نو مړي کور کره خامخا خلک راځي هېڅوک یې نه دي خبر کړی چې ما کره څوک را نشي خاوند مې خبر نشي د سفر نه ستړی ستومانه را روانه دی او بې خوبه به شي الله اکبر دې ته ایمان وایي ګاونډیان هم نه دي خبر کړی که ګاونډیان یې خبر کړی وي او مړی یو ځای کې وشو نو ګاونډي راځي ګاونډی راځي
که څوک یې په مدینه کې په ګوند کې هم خبر کړی وي نو ابو طلحه چې په لاره را روان و 100 خلکو به ورته ویلي چې خفه کېږه مه بچی دې مړ دی خدای به صبر درکړي. هېڅ څوک دې په کوڅه کې هم نه دي خبر، په دروازه کې هم نه دي خبر، په رشته کې هم نه دي خبر، په ګوند کې څوک هم خبر نه کړه. او دویمه وره سترګې هم سرې نه دي، جړلې هم نه دي. که سترګې سرې وي او جړی کړې وه نو سترګې به سرې وي نو خاوند به ترې خامخا تپوس کو چې ام سلیم څه چل شوی دی، څه چل دی. بعضې وخت کې سړی زما لږ طبیعت یو بوټی بېګاټ برابر نوم ټیک نوم طبیعت خراب، یو ملګري ماته وي څه چل دی، وي طبیعت یې خراب. ګوره شکل نه پته لګي، نه انسان شکل نه پته لګي. داسې ځان کړی دی چې خاوند ورباندې ډوپوی نه دی. حالانکه څومره بنده جاړي یا قسم دی حضور پاک بچي پسې جړلي خو دړه جاړه او دې ښځې دونه قابو په ځان راوستې ده دومره چې د دې سترګې هم سرې نه دي، مخ یې رنګ هم بدل نه دی. خاوند راغی، خاوند ورته وکتل، ام سلیم څه حال دی؟ وایي بس ماشوم قلار دی، یعنې نه سترګې سرې که معمولي د دې په وجود باندې، د دې په مخ باندې، د دې په سترګو دا څه اثر وي. خاوند به دې خامخا دا عجیبه ښځه، په خدای سړی حیران شي چې صحابیه څنګه عجیبه خلک و، د خاوند دغه خیال او قدر. بس خاوند د شپې چې کومه تقاضا و انسان دی هغه یې پوره کړه، او چې تقاضا ښځه خاوند پوره کوي د هغې جدا کیفیت دی. که په دې څه غم وي نو خاوند به ترې خامخا تپوس کو چل سرې ته خو نن طبیعت دې بدل دی. هېڅ داسې خوشحاله شپې د خاوند سره تېره کړه چې خاوند یې روپوی نه کړه. خو چې سارې خاوند مانځله ته نو ورته الویوارو الصبیه، ماشوم مړ شوی دی چاته ووایه خاورې پرې واړوئ. ام سلیم دا دې څوک کړی؟ هغه پوه شو، انیغ لاړ او رسول الله مبارک ته الوی وی د الله رسول ته ما خو ماشوم بچی مړ او ما ته خو ام سلیم غږ ونه کړه، ښځې غږ ونه کړه، ټوله شپه مې په خپلو خواهشاتو کې تېره کړه. ښځې غږ هم ونه کړه، سارې راته الوی. اوس هم ډېرې ښځې وایي ما سره خاوند دا چل کوي، ما ته خاوند کنځل کوي. زه یم ټیک ته خاوند له نه دي پکار، خو همیشه د دې سړو ته یم ښځو سره ښه سلوک کوي. کله کله راته بعضې دوستان وي دا ښځې په موږ راوچتې کړې ښه ښځو ته دې لاندې کړو، هر وخته ښځو خبرې کوي. ما وی ښځو لا هم پکار دی چې خاوند سره دغه سلوک وکړي دا چې کوم ام سلیم وکړه. ښځې له هم ظلم نه دی پکار. ښځه خاوند له رټ جواب ورکوي نو خاوند په تویش کې راشي. ښځه خاوند ته سپکه وایي خاوند په تویش کې راشي، طلاق هم ورغورځوي. ښځه د خاوند خبره نه مني نو خاوند په تویش کې راشي. نو سړو لم پکار دی چې ښځو سره ښه سلوک کوي، خو ښځې لم پکار دی چې د بیبیانو نه چل زده کړي، داسې ژوند تیر کړي کم ژوند چې د پیغمبر مبارک صحابیاتو تیر کړی. وګوره نو چې پیغمبر مبارک له الله رسول ما خو دقه چلو بچې مې مړو ما ته خواړه ورلقا هغې نه دی کړی او د شپې مې خپل حاجت پوره کړ. حضور پاک یو ټکې دوا ولا وکړه، یا خدایا بیگانه شپه کې چې دا ښځه خاوند یو بل سره میلو دي الله برکت پکې ولا پیدا کړي، برکت پیدا کړي. څنګه برکت شو؟ دا د انس پلندرو او د ام سلیم مور وه. الله داسې برکت خدای پیدا کړ، داسې برکت چې الله ولا حافظان او عالمان او قاریان بچي ورکړل. دا اق یو ځای کېدول او څو بچي ولا خدای ورکړل، قاریان او حافظان، زامن او نوسي لاندې ټول چې را یو ځای کې 50 بچي ولا خدای پاک ورکړل او هر یو د قرآن حافظ او قاری او عالم. الله خو ځکه وایي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون. یو انډې بل انډې سرباري چې صبر دی وکړه الله سره خو جنګ اسب نشي کولی. که ته چغې ووایې خدای ته دا خپل بچی را جمع کولی شي؟ نه. که ته ګریوان وشلی دا خپل بچی را جمع کولی شي؟ نه. او رسول الله مبارک فرمایي لیس منا من شق الجیوب، چې په مړي کې څوک ګریوان شلی ګریوان وضرب الخدود او دا مخونه پړقی، اکثر ښځې دا کار کوي. ودعوا بدعوة الجاهلية او جاهلیت چغې وایي، جاهلانو چې څنګه چغې والي خدای نه ګیلې شروع کړي دا زما ولا نه دی. رسول الله مبارک فرمایي دا زما ولا نه دی. ته ډېرې چغې وې مخه مشلقې او الله نه ګیلې مو کې دا خپل بچې واپس کولی شي؟ والله کې واپس
تا ته غم ورسېد صدمه ورسېده ته نه یې پوهې کیدای شي دې کې د خیر ما درته یو 2 جمعې مخکې د موسی علیه السلام او د حضرت خضر واقع ویلی و زوی ولا مړ که حضرت خضر هغه مور خو به هم چغې والي هغه پلار به هم چغې والي لیکن الله څه فرمایي چې د الله په علم کې دغه بچی کافر و که دا مړ شوی دی به کافر و د مور او پلار دپاره د ګمراهۍ ذریعه وه الله وله څه چل الله وله لور ورکړه بیا به چې هلکه لور او زوی د هغې لور په اولاد کې الله پاک اویا پیغمبران پیدا دا به نه وی چې د ما نه خو زوی لاړ دا به څه کېږي نه ته په خپل خیر او شر نه پوهېږې الله په خیر او شر ستا پوهېږي د زوی کې به د خیر نو او چې هغه د نه یې واغېشت هغې کې به د خیر دا چې کوم مال یې د نه واغېشته دې کې به د خیر نو د دې په ځای به دله خدای بل شی درکړي او دا مال یې د نه ولې واغېشته خو تا به الله خفه کړي که نه ته چې ما خفه کې زه به هم خفه کېږم چې ما خفه نه کې زه به نه خفه کېږم نو دې ته نه وایي چې ما الله خفه کړی تکلیف په ما ولې راغی خو الله دې خفه کړی دی که دا غم په ما ولې راغی خو الله دې خفه کړی دی که مخ به خفه کوه الله دا خوشحالي خدای درکړه موږ له خدای سره نه یې راکړی په خدای قسم یوازې د ایمان چې نعمت موږ له خدای راکړی دی د ټولې دنیا دا مال یو ځای که دې ته رسي د ایمان په خوند باله پېښې چې تا نه سا کم وخت کې وځي یا قبر له لاړ شي او یا آخرت ته لاړ شي تا ته باید د ایمان د خوږو پته ولګي چې د قیامت میدان کې ودرېږي بیا د ایمان د خوږو پته به راته ولګي الله پاک دې کافر ته به ویې کافر ته به څه وایي وایي که دا ټوله دنیا د سرو زرو ډکه کم او دا مې تاله درکړې وي وایي دا به دې د مال راکړي د دې کفر په مقابله کې د ایمان په مقابله کې وکړه نه وی الله بالکل دا ټوله دنیا د ځمکه چې د سرو زرو ډکه وي ما بدله درکړې وي خو چې د دې کفر د عذاب نه مې اوس بچ کړي که دا مې شي دا به درکړم خو د کفر د دې پوټې عذاب نه که دې پوټې هم الله بچ کړم الله وی د مور ګېډه کې ناست وې پوټې شی مې د نه غوښتې و الستو بربکم ستا رب نه پوټې شی مې غوښتې وړه کلمه مې د نه غوښتې وه هلته دې وړه کلمه نه وې خلک مست شو په خدای قسم مست دی بالکل خو چې چاله پیسه راځي مستېږي خو چې چاله دولت راځي وروستو ژوند ته نه ګوري چې زما مخکې ژوند څنګه و د پلار ژوند ته نه ګوري د پلار ژوند مې څنګه و د نیکه ژوند ته نه ګوري چې د نیکه ژوند مې څنګه و بالښت مې د خدای پاک وبخښي هغه راته یو خبره کوم یو سړی راته یاد کړ ډېر ملګري پېژنې خو زه تاسو ته نوم نه زما په اوتمانزو کې د هغه دوکان و د دې حکمت او د ډاکټر و یو سړي کور ته بوتلم ښه مالدار سړی دې نوم نه علم ډېر دوستان یې پېژني ښه مالدار سړی ښه بنګلې والا سړی نو ما باندې ډوډۍ خوړه او چای را باندې څکله ما به ورله علاج کوه ما سره یې مینه وه نو د سرو زرو لوښي یې راوړل د سرو زرو جامونه او پیالې وی ما ته وایي چې ډاکټر صاحب دا دې ولیدل وی ما ورته وایي چې نه وایي چې دا د سرو زرو دي ما دې کې خو د خوراک نه کوم حضور پاک د سرو زرو لوښي استعمال منع کړی وی نن پکې وخور چې ارمان دې ورځي ما نه دا ارمان دې خدای د ما په جنت کې ورځي نه خورم وی دا مې سنبال کړي دي صرف تاله مې راواغېشتل چې ته دا ووایې چې او ما د سرو زرو پیالې کې چای څکلې ده چې دا ووایې چې د سرو زرو چانک نه ما ځان ته چای رالولې ده چې دا ووایې چې د سرو زرو په پلیټ کې ما چای ستا سوچه سره زر دي سوچه سره زر پوټۍ پکې ګېډې شته ما وی بس ومې لیدل دا پیالې دا لوښي خو دې کې خوراک نه کوم ځکه حضور پاک فرمایي چې چا د سرو او د سپینو په لوښو کې خوراک وکړو قیامت کې بیا په دې لوښو کې خوراک نه کوي ما له دې خدای جنت کې راکړي دومره مالدار ښه وی چې بیا روټۍ خیر ما په نورو لوښو کې وخوړه چې روټۍ مه خوړه وی ما ته وی ډاکټر صاحب کښېنه نو لاړ یو بکس یې راواغېست ما ته یې په میز کېښود بکس او بکس یې وسپړده وی دا بکس وګوره چې وسپړده په هغې کې څه پراته وو په هغې کې منجیله پرته وه او پخوا خلکو به په سر باندې منجیلې ښوده او په هغې د پاسه به یې سامان وړو په هغې کې زړې سپلی پرتې وي په هغې کې رسۍ او پړې پروت و په هغې کې زوړ واسکټ پروت و په هغې کې شلېدلې جامې پرتې وې په هغې کې رسۍ پرته وه چې دا پنډي پخوا به پېښور کې د پنډیانو پنډونه وړل پخوا نو یو رسۍ به وه نو بوجۍ به چې په شا راړوله رسۍ به یې ورته واچوله رسۍ به یو طرف ته یو لاس کې د سینې سره نیولې او بل طرف په بل کې ما لیدلي قسم دې لیدلي ټول سامان وی ما ته مولوي صاحب زه دا شی ومه دا
ما به پېښور بازار کې یو بازار کې په شا بوجۍ ګرځولې دا رسۍ به مې غاړې ته اچولې وه دقه زما سپلی وي دا مې شلېدلې جامې وي دا منجیله به مې په سر و خلکو سره مې سامان وړه پیسې به یې راکولې دا مې ځان له سنبال کړي دقه شی وم زه او کال کې 2 ځله زه دا بکس رالم بچي انګین دې ځان ته راغونډې که متخیم چې ای بچو زه ګورې دغه شی وم شکر ادا کې شکر دا اوس چې خدای سره کړي دي دا الله را کړي دقه شم شکر ادا کې مونږ کې شکر نشته مونږ نه یېره ده خبره په خدای قسم پرون په ترمذي کې زموږ حدیث تیر شو پرون په بخاري کې پرون بخاري شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په بنی اسرائیلو کې 3 کسان یو هغه انسانو چې په سر ویښته بالکل نو کټا سر او گنجې بل هغه چې برګي بیماری و بل پستر ګړون الله په درې وړو امتحان کو ازمایش کو فرشتہ را لدی یو ته وی مرګري څه چل دی یاره بس سر مې کټا دی او چې چا سره کېنه منو خلک راته سپک ګوري خلک مې خرا سره نه ګوري ته ویښته مې نشته په سر حسن نشته ویښته نشته خلک راته نو څه دی خوښ دی نو بس دا مې خوښ دی چې خدای پاک مې په سر خشته ویښته راوښیي نو په سر یې ولا لاس راخ که ویښته پرې راوخته وی کم مال دی خوښ دی وایه وی خان لاړ او بار ووته او یو بلار به وښی وله ورکړه دا واله د 10 میاشتو بلار به دا واله ورغې هغه بل لا چې کوم برګي بیمارو هلکه څنګه چل دی یاره بس دا وجود مې ټول برګ بروک دی خلک را پورې خاندي او خلک رانه نفرت کوي نو وی څه دی خوښ دی وی ښکلی رنګ مې خوښ دی لاس یې پراخ که اقه و خدای جوړ وی کم مال دی خوښ دی وی غویان یو بلار به غوی وله ورکړه اړون له ورغې لونده وایه څه دی یاره بس سترګې مې نشته څه دی خوښ دی یاره سترګې مې خوښ دی چې دنیا ته خو مې پې کتې په سترګې وله لاس راخ که الله پاک جوړ کړه وی څه دی خوښ دی وی ګډې چیلې هغه له یو بلار به ګډه ورکړه دوی ورته وکړي زه 3 واړو له خدای برکت واچي څه موده تېره شوه د هغه یو د اوښې بچي دا ګورې پیغمبر مبارک فرمایي د بخاري حدیث د هغه یو د اوښې بچي راوړله او بچي لوی رسی کنډک ته جوړ شو د هغه بلې غوا به لنګېدل او بچي به یې راوړل بلا غویان ته جوړ شو څاروي ته جوړ شو د هغه بلې ګډه چې لنګېده بلا کنډک ته جوړ شو څه موده پس دغه سړی راغی هغه چې کوم اوښانو والا ورغی ورته وی داسې کار دی زه مسافر یم په سفر روان یم نشم رسېدی بې دې نه چې ته راسره امداد وکړې د خدای په نوم هغه خدای وره هغه خدای چې ستا ویښته نو تاله ښکلې ویښته درکړه هغه الله چې فقیر وې ډېر غریب وې او الله د اوښان او مال درکړه په دغه ذات ته نه سوال کوم یو اوښ راکړه چې په سفر پې ځای ته ورسېدم او ته څه وایي زه ګنجې ومه دا دې څه وایي زه غریب ومه او ما له خدای اوښ راکړه انما ورثتو کابرا عن کابرین دا خو د پلار نیکه نه ماته پاتې مال دی زما پلار مالدار زما نیکه مالدار زما قر نیکه مالدار دا خو د پلار نیکه نه مال پاتې او زما سر کله ګنجې دا خو د پخوا نه زما خشته ویښتو ارڅه یې ها داسې زه وایي چې که خبره دي دروغ نو خدای دې همغسې که چې مخکې وې خو د فرشتې خیره و مخکې ولګېده همغه کټا ته جوړ شو مخکې چې څنګه کټا و که نه همغه کټا ته جوړ شو همغه کټا طالبانو ته مې خوشطبي کوله ما وی ځکه یو سړی په سر ویښته نه ټوپی به په سر کې خلکو نه به یې پټ کړي خو ښځه خو به پې وله د پاسه ډولکې وایي که هغې نه خو یې نه شي پټولی یا خو دې خو یې تینګړی به ورکوي دا وی خدای دې همغسې که چې څنګه مخکې وې همغه څاروي ماروي ټول لاړل دوړه شو همغسې دې خدای جوړ کړه کولی شي الله که نه شي کولی بل له ورغې وولاړې هلکه نشم په سفر باندې تلل سفر مې اوږد دی هغه ذات چې ته فقیر وې او دا غواګانې یې دله درکړه هغه ذات چې برګې وې ته او ښکلې شکل یې درکړه او ښکلې سرمن یو غوا دنه غواړم یا یو غوی چې په سفر پې ورسېږم او ته څه وایي زه فقیر وم او زه برګې وم دا دې څه ووایي زما خو د مخکې نه ښکلې سرمن او ښکلې شکل او دا مال خو ما ته د پلار نیکه نه پاتې دی زه وایي که دروغ وی خدای دې همغسې کا همغسې غم شو همدا غوونه خلاص شوم بیا واپس برګې شو چې کوم لوند و جوړ شوی هغه له راغی او ته څه وایي
ورته وایي د خدای په نوم کم خدای چې تا سترګې نه وي الله دله سترګې درکړي روغې او فقیر وي خدای دومره مال درکړه مسافرین په سفر دم درک نه لګي که یو ګډ چیلی دې راکړه د الله به خرڅ کړم په سفر به ورسو او ورته څه وایي بلکل زه ړوند خدای سترګې راکړي وره شکر یې ادا کړه ړوند خدای سترګې راکړي او زه فقیر وم او الله غني کړم ډېر عجز وم دقه مال دی واله چې څومره دی خوښ یې د الله راکړی دی وړه په کړاو کې دی ناچوم په تکلیف کې دی ناچوم څومره چې وړی یوسه فرشته ورته وي مال دی مبارک زما مال ستا نه دی پکار خو د الله د طرف نه په تاسو درې واړو ازمایش او امتحان راغی هغه دوه ملګري د امتحان کې فیل شو ناکام شو او ته په امتحان کې کامیاب پاتې شي د مارونو صبر به کوئ شکر د خدای به ادا کوئ شکر د خدای ورشه ستا زوی مړ شو ډېر دی چې د هغوی بچو پسې ړانده شو بچې نه کړي څه به کې ستا نه مال لاړ برباد شو ورشه ډېر خلک دي چې هغې لګیا دي په پردو کوڅو کې جارو وي او خدمتونه کوي او مال نه موني کبر به نه کوو کبر به نه کوو د الله په نعمت به شکر ادا کوو او چې نی صبر به کوو دقه د مسلمانۍ طریقه ده ورکوونکې هم الله اغشتونکې هم الله مال کمونکې هم الله ډیرونکې هم الله بچی ورکوونکې هم الله بچی اغشتونکې هم الله حضرت ایوب علیه السلام بیمارو څومره صبر یې څومره صبر او د صبر انجام څه چې ته بیا راته واقع انشاءالله یو ورځ ذکر کړم یو ورځ به ذکر کړم د صبر انجام څه الله نه دعا وکړه ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین شکایت نه کوي چې خدای زه خو ستا پیغمبر یم زه دې بیمار کړی هغه چې کوم کافر دی هغه جوړ ګرځي الله زه خو ستا پیغمبر یم زه ناجوړه یم زه ناجوړه پروت یم او چې هغه کم ظالم دی نو هغه جوړ ګرځي نه 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 ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ما ته خدای تکلیف رسېدلی مهربانه ذات دی فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا الله اکبر څومره مال چې د ایوب علیه السلام هلاکو الله ولا اق مال دا غیر ډبل ورکو او چې کوم بچی او بیبیانې تلې وي د دنیا نه خدای پاک ولا د هغې مثل ورکو جګړه زورور سره کېږي په دنیا کې ستا یو زورور دی یو بدماش چې ته ورسره جګړه نشې کولی سر به ټیټ وړې نو ژوند به تېری او که هغه ته سر اوچت که نو ژوند دې نه تېرېږي وال به خوري بې عزته کېږي به نو دا خو د دنیا ظالم زورور دی الله خو ظالم زورور نه زورور دی خو رحم کوونکی زورور دی نو ته الله سره به جګړې نه کوې ویر به نه کوې چغې به نه وي او زما وروڼو ګورې په مړي جړه او ویر ډېره لویه ګناه او ډېر لوی جرم دی حضور پاک فرمای ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه چې څوک په مړي پسې ویر کوي مخونه ټکوي او ګریوانونه شلی او چغې وایي مړي له تکلیف میلاویږي مړي ته به الله وایي چې تا ولې نه وي دا وصیت په دې کړی خلکو ته چې ما پسې مه جاړی که نه ته په دې خوشحالۍ دی چې ما پسې خلک ډېر وجاړي که نه او چې دا کوم صفتونه وي او چغې وي چغې وي او دی خو داسې و دی خو داسې و ډېر نیک و پلان او ډینګ بیا خو خلک صفتونه هم کوي دا صفت پر ځان کې پیدا کړی و که نه دا درکې صبر بس تکلیف راشي مصیبت راشي صبر او د الله نه د دې تکلیف ته لرې کېدو سوال وکړه دا تکلیف راوستونکې الله دی او د دې تکلیف لرې کوونکې څوک دی الله یو بل مثال ورسره د حضور پاک زمانه کې دوه کسانو ایمان یې راوړه د یو نوم ابو سلمه د بل نوم د ښځې نوم یې ام سلمه دواړه مسلمانان د دواړو یو بل سره ډېره زیاته مینه وه دومره محبت و دومره چې په تاریخ کې دومره محبت د ډېرو کمو خلکو صحابه لږ راویا شو مکه کې تکلیفونه و صحابو ته نو هجرت ته حبشې یې کو دا دواړه حبشې ته لاړل یو بچی ولا خدای ورکړو سلامه نوم و سلامه خشته هلک چې د حبشې نه واپس راغله مدینې منورې مکې مکرمې ته
نو د مکې نه خلکو هجرت کو مدینه شریفې ته، نو دام دواړه روان شو او دونه یو بل سره مینه وکنه چې یو ځل دا ښځه د ام سلمه د خپل خاوند ابو سلمه ته وی ابو سلمه یو خبره کو یو جوړه کو وی داسې جوړه کو چې د ما ستا یو بل سره ډېره مینه ده وی که زه مخکې مړه شومه ته به زما نه پس بله ښځه نه کې او که ته مخکې مړ شوې ستا نه پس به زه بل خاوند نه کوم، زه به دا سر تا دپاره سپینوم، ولې چې د قیامت پر بس ما او تا دوه په دوه یو بل سره یو بل پکې نیسو. نو خاوند ورته وي ام سلمې زما در سره وعده ده که ته زما نه مخکې مړه شوې زه به ستا نه پس بله ښځه نه کوم، بس په دنیا کې مې هم ته ښځه او په جنت کې به هم ته، خو ته دا وعده مه کوه. زه ګزاره کولی شم سړی بغیر د ښځې ګزاره کولی شي او ته نشې کولی، ښځه به ډوډۍ به وله څوک پیدا کوي، جامې به وله څوک پیدا کوي، ته مه کوه خیر دی که زه مړ شم تا ته اجازت دی که بل خاوند کې و. دونه مینه وه چې مدینې ته روان شو نو د دې ښځې قومیانې راله رونه او د ابو سلمه ته وي دا تا باندې مونږ خرڅه کړې، کله یو وطن ته بوځې کله بل وطن ته، مخکې د حبشې ته بوتله اوس یې په غرونو ګرځې مدینې ته بوځې، که ته ځې ځه مونږ درته خپله خور نه پرېږدو. بس هغه غریب خو هجرت پرد و په هغه وخت کې هغه لاړ مدینې ته، ښځه ترې پاتې شوه، ښځه ترې رونو بوتله چې بویه تله د دې ښځې چې کم د خاوند رونو هغې رالل او ماشوم یې د مټه ونیوه وی دا ماشوم زمونږ کېږي. جاهلیت کې به همداسې وه، هلک به د پلار وی تاسو زمونږ د رور نه ښځه پاتې کړه ماشوم زمونږ کېږي، ماشوم ته هغوی بوته. د دې نه د مینې خاوند هم لاړ مدینې ته او بچې هم ترې لاړ، دی به ټوله ورځ ژړل، بار ته به راووته او ژړل به، په دې کوڅو کې به ګرځېده او هم به یې خاوند پسې ژړل او هم به یې زوی پسې ژړل. د چاپېره هم راغی رونو پسې لاړ، ورته وی د خدای خاطرو کې په دې مظلومې ظلم ولې کوئ چې دا د خپل خاوند سره په مدینه کې یو ځای بل ځای خوشحاله ده، تاسو پې څه کوئ؟ پرېږدئ چې ځي، تاسو ردې د خوشحالۍ دپاره وایئ که د خپلې وی نه ردې نو دا خاوند سره هلته خوشحاله ده پرېږدئ. بس وی ټیک بیا لاړ اقه کسان او رونو پسې لاړل د خاوند، بچې یې ترې راواغېشوې راکړې بچې، بس ښځه دي خاوند له بچې یې وله ورکړه، بچې یې غېږ کې واغېشته، قافله کې شوه مدینې منورې ته لاړه، دومره مینه وه. اوس اتفاق ته ګوره خاوند یې مړ شو غریب، یو جهاد کې زخمی شو مړ شو، د دې خو ډېره مینه وه خاوند سره، انتهایي محبت یې وی تورې جامې مې واغوستې، واورئ تورې جامې او د جړه شکل مې جوړ کړ او د انصارو د مدینې یو دوه ښځې رالې هغې م را سره ځان جوړ کړ، وی ما وی چې زه به داسې جړه به د ابو سلمه پسې کوم په دې خاوند پسې چې تر قیامته پورې به خلک د تاریخ په کتابونو کې لیکي او خلک به قصې کوي یو بل. زما مسافر خاوند د سفر په ځمکه کې لاړ وفات شو، زما ډېر د مینې او ډېر خوښ خاوند و، وی دا قصد مې وکړو دقه دی چې دې کې حضور پاک را دننه شو، وی چې را دننه شو ما ته خو یې ونه کړ رسول الله مبارک خو ډېر زیات هوښیار خو هغه ښځو ته یې وویل ښځو وی تاسو هغې کور ته بیا شیطان را دننه کوئ چې الله ته دوه ځله شیطان ایستلی، یو ځل یې هلته حبشې ته هجرت وکړو یو ځل مدینې ته، بس هغوی خو غلې شوې او ما ته وی ام سلمې یو دعا درته کوم هغه وایه الله به خیر درکړي. څه دعا؟ اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خیرا منها، یا الله په دې مصیبت کې اجر راکړي، واقعي خاوند مې مړ دی لوی مصیبت، خدای د دې مصیبت نه بهتره خوشحالي راکړي، مطلب د دې خاوند نه بهتر خاوند راکړي. وی ما وی چې راشه د پیغمبر مبارک د خولې دعا د شروع پې وکړه، دعا به مې کوله خو ما به وی ما د خاوند ابو سلمه نه بهتر خاوند به څوکي، د هغه نه ښکلی به څوکي، د هغه نه ښه خوی والا به څوکي، د هغه نه ښایسته به څوکي. خو پیغمبر وی کوه دوا نو یې خدای مې دوا قبوله کړه، هغه صبر او دوا مې خدای قبوله کړه، ما له د خپل خاوند ابو سلمه نه ښایسته ښکلی بهترین خاوند خدای راکړه، هغه څوک محمد مصطفی صلی الله. اوس جنت کې ابو سلمه ښه دی او که پیغمبر علیه السلام بیبیانې حضور پاک سره په جنت کې به مصیبت راشي صبر بکې الله نه به سوال کې، بس هغه غم ختمولی نه شي بې د الله نه، هغه غرور واپس نه شي راوستی،
هغه پلار دې مړ شي واپس نشي راوستی غیر اختیاري که کم غم راشي په هغې خدای نیوکه نه کوي د حضور پاک څلور زامن څلور بعضې درې یادوي وایي دا طیب او طاهر د یو کس نوم او بعضې څلور طیب طاهر قاسم ابراهیم دا لاړل وفات شو او دا ابراهیم خو دا 13 میاشتو چې وفات شو لوی راکوټ او یو صحابي وایي یو ځل راته حضور پاک وفرمایل چې ځای چې ځو ابراهیم له یو دایي له یې ورکړی و هغې به پی ورکړو مرضعه ورته وی چې لاړو ماشوم یې ورله راواغېسته وی دونه ورته حضور پاک خوشحاله و چې راغېسته به ښکلو به او بویو به دا پوزه مبارکه به یې پې د پاسه ایښوده بویو به ښکلو به ډېر زیات ورته خوشحاله یو ځل جومات کې ناست و اطلاع راغله چې ابراهیم وفا بیمار دی راشه بس لاړو عبدالرحمن ابن عوف او صحابه ورسره وی چې ورلو ماشوم یې راوچت که د ماشوم زنکدن و د حضور پاک په غېږ کې رپېده زنکدن او د حضور پاک په غېږ کې ته ساه لاړه سترګو نه اوښکې روانې شي حضرت عبدالرحمن ابن عوف ورته وی انت یا رسول الله یعنی انت تبکي تم جاړې ته خو چې جړه ممنوع منع ده وی عبدالرحمن د دې خولې جړه منع ده چې په خولې چغې وي ګریوان شلې او روړې وي او په عربو به څه چل کول خاورې به یې راغېښتې په سر به یې چولې دا معنا ده او دا خو د سترګو اوښکې دي دا رحمت دی پړه کې رحم راشي د سترګو نه اوښکې وبهېږي دا د انسان د وس نه باندې دا خیر او بیا یو ټکې و یو ټکې وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ابراهیمه موږ ستا په جدایۍ ډېر غمجن یو ولا نقول الا ما نه وایو مګر هغه خبرې یرضا به ربنا چې زموږ مګر چې ما الله پې خوشحالېږي حقه وایو زیاتې نه وایو انا لله وانا الیه راجعون موږ ټول د خدای یو او خدای ته وپېښ کېږو په دقه وایو دا مخلوق ته الله ښیي چې که ستا زوی مړ شو د حضور پاک څلور تللی دی ته به هم هغه صبر کړی دی ته به هم صبر کې بیماری در باندې د حضرت یعقوب علیه السلام واقعه چې د ما مخې له راشي بل ورځ به م کور ناست وم انیس احمد والدې ته مې وې دا واقع مخې له راله ما وې یاره سړی حیران شي خدایه یوسف علیه السلام غوندې بچی خشته ښکلې چې حضور پاک فرمایي بره لاړم معراج ته نو یوسف مې ولیده الله وی د ټول مخلوق نیم حسن خدای ورکړی دومره خشته بچو ته بوته او کوی کې وغورځه کوی کې واچه او بیا د کوی نه قافلې او بورقه ښکته کړه اوبو دپاره خو به جور کویانو دی به پورې نښتې بورقه ډکه راووته هغوی نه اوبه دي پکې دی پکې راووته اوهو بویه ته مصر ته او د مصر په بازار کې خرڅ مصر کې بیا خو به غلام تښتېدی نه شو هغه زمانه کې خو د غلام به تښتېده ګیر به یې که وجه به غلام چې تتلی شو هلته لاړ او یعقوب علیه السلام څه کوي وابیدت عیناه من الحزن وهو کظیم چغې نه وایي بس بچو ورته وایي شرمه خو تښته عجیبه شرمه خو جامې یې وله راوړې وې عجیبه شرمه خو هوښیار جامې یې ترې روغې وایستې او زما زوی یې مړ هغې پوه شوي نو جامې یې ترې مخکې ایستې وې هغې په وینو کې ککړې کړې وې راوړې او بلکې بعضې علما وایي شرمه خیم را نیولې اوچته نه او دله یې راوسته وي دې شرمه دا یو تفسیر لیکلی وایي زما بچې پیغمبر شرمخ نه خوري زما بچې بس ظلم هم را سره وکړه زیاتی وکړه لیکن نه چغې نه روړې نه فریاد وبیدت عیناه من الحزن لیکن جړه به د سترګو نه تله او داسې د سترګو نه جړه تله چې په سترګو ړوند شو ړوندوالې نه سترګې سپینې راووتې زم څومره صبر د یوسف غوندې بچی څومره صبر په پیغمبر کې الله اکبر او مقصې خدای میوه وله ورکړه حقې صبر ته چې ته بل وخت وکړم انشاءالله چې وروڼه بیا لاړل مصر ته
او خبر ښکاره شو نو ولې کمیس ورکړ یوسف علیه السلام بابا مې څنګه دی بابا خو مې تا پسې په سترګو ړوند وی دا کمیس مې د پلار په سترګو واچوي خدای به یې جوړ کړي او راځئ مصر ته او چې کمیس را روان شو الله مجیب ذات دی انی اجد ریح یوسف لولا ان تفندون بچې په ما خو د یوسف خوشبویي لګي عجیب منظر که ما ته د قمقلتوب نسبت نه کوي د لیونتوب نسبت نو په ما د هغه تالله تفتح تذکر یوسف ته څه کوې هر وخت یوسف یوسف خو پخوا به مړی شرمه خوړلی دی وی نه په ما خوشبویي لګي کمیس یې راوړه په مخ یې ورته واچو فرتد بصیره خدای جوړ کړه وی ما درته نه وی او بیا مصر ته سره د ټول خاندان لاړ او د یوسف علیه السلام عرش تخت او خیجو الله بادشاهي وله ورکړه دا د دنیا زندگی ده مالو روانه ده تیریږي څوک به راځي او څوک به ځي یو خبره ده چې تکلیف نه راغلی د صبر سوال به نه کې دا ګناه ده یو سړی د حضور پاک په مخ کې دا سوال وکړي الله صبر راکړي وی سألت الله مصیبت دی وغوښته چې صبر راکړي خو صبر خو الله راځي چې مصیبت پېښ شي که نه نه دا به نه وی چې صبر راکړي دا به نه وی که مصیبت راغې نو بیا ووایه الله په دې مصیبت صبر راکړي او د مصیبت نه مخکې به څه وی حضرت عباس د حضور پاک نه تپوس وکړو وی د الله رسول یو دعا راته وښایه وی اسأل الله العافیه عافیت وغواړه بیا ورته وی ورواره یو دعا راته وښایه وی عافیت وغواړه په دریم ځل بیا راغی وی ورواره یو دعا راته وښایه وی عافیت وغواړه عافیت څه شی دی چې تاسو پرې پوه کړئ عافیت ډېره ښکلې دقه د خدای نه غواړئ عافیت دې ته چې الله د دنیا او د آخرت د بیمارو غمونو تکلیفونو نه مې په امن و امان کې وساته دې ته عافیت دقه وایه نه شو ټینګېدی بیماری ته د زوی درد ته والله که څوک ټینګ شي د لور درد ته نه شي ټینګېدی مونږ کمزور یو مونږ نه شو ټینګېدی مخکې نه دا سوال کوئ چې الله عافیت راکړه عافیت ټکي باندې نه پوهېږې دا ووایه الله د هر قسمه د دنیا او د آخرت د مصیبتونو نه مې خدای په امان کې وساته مونږ کمزور یو ډېر کمزور یو انتهایی دا سوال د خدای نه کوي او چې راغې الله ته رجوع کوي صبر به کوي رب العالمین ته رجوع کوي نو الله په قرآن شریف کې فرمایي والعصر زما دې په زمانه قسم ان الانسان لفی او د زمانې خبره مې مخکې کړې ده چې ولې قسم خوري انسان په خپل عمر په زیان او په تاوان کې عمر یې لاړ برباد یې تېر کړ مګر چې ایمان یې راوړو نیک عمل یې وکړو او دا چې کوم حق دین حق مسلک دی د یو بل ته ورسو او صبر یې وکړه صبر درې قسمه یو دا چې مصیبت راغی صبر او صبر اصل معنا حبس بندېدل دي په عبادت باندې ټینګېدل دې ته هم صبر وایي عبادت ټینګېدل او د ګناه نه اړه ټینګول دې ته هم صبر وایي درې قسمه صبر عبادت باندې ځان کلک او ټینګې کو دا صبر د ګناه نه اړه ټینګ کو د پردي مال نه اړه را ټینګ کو دا هم صبر او د تکلیف په وخت کې د جړه او د فریاد نه ځان ټینګ کو دقه هم صبر نو الله دې مونږه ته عافیت نصیب کړي د هر قسمه پریشانو بیمارو تکلیفونو رنځونو نه دې الله په امن و امان کې وساتي مونږ دغه سوال د خدای نه کوو او که چاته څه تکلیف او غم مصیبت رسېدلی وي نو الله دې وله صبر وکړي الله دې د نیکو عملو توفیق راکړي د کسیزو د کندي نظیر کاکا وفات شوي واقعي نظیر کاکا دې خدای پاک وبخي مستقل زمونږ د جمع ملګري ولکه تا چې به راوسته دلته ستا په خیر علي له به د امین نیولې و په 2 کسانو ماله به یې راوست دا 2-3 جمعې غریب نو راغلی او بیمارو الله دې وبخي ښه انسان و ډېر ښه او الله دې بچو له صبر وکړي مجاهد مفتی آباد کې زمونږ د مجاهد دی میر عالم دی د هغې والده وفات شوي وه الله دې غم وبخي ښه انسان الله دې وارثانو له صبر وکړي د سرورخیلو د کندي د فلیسوف خان خور وفات شوې ده الله دې
مغفرت نصیب کی الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کی او دا امید میا ډېرې د خان محمد ورور وفات شوی دی الله دې غم وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او دا زمونږ ملګری دی دا زمونږ هارون دی هغه ته هم دعا وکړي چې الله وله نارینه اولاد ورکړي الله دې نارینه اولاد ورکړي د شیرپاو عدنان دی هغه دعا غواړي الله دې وله قبوله کړي توحید ته زمونږ د توحید اجي صاحب دی لور بیماره ده دعا ورته وکړي چې الله وله روغ صحت الله شفا ورکړي بعضې نور بیماران دي زمونږ یو بل ملګری دی همایون صاحب د هغې والده بیماره ده هلته په لندن کې ده دعا ورته وکړه چې الله وله روغ صحت ورکړي الله وله شفا ورکړي الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکړي الله شفا وله ورکړي الله چې چاته څومره پریشانۍ رسېدلي صدمې رسېدلي الله هغوی له صبر ورکړي وارثان او الله موږ مسلمانان د هر قسمه غمونو نه وساتي غم ته ټینګېدل ډېر ګران دي الله د غمونو نه مو ساتي د بچو د غمونو د نوسو د غمونو نه مو ساتي الله د خپل ځان او د هر قسمه تکلیفونو پریشانونو په امن و امان کې وساتي او دا دعا وکړئ زما وروڼو حسد ډېر زیات شوی دی حسد چې الله زمونږ د زړه نه هم حسد لرې کړي او مونږ هم الله د حاسدینو د حسد نه وساتي او الله د شریانو د شر نه مو ساتي الله د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتي یا الله چې څومره دوستان زمونږ د منزله راځي د لرې لرې ځای نه راځي د دې محلې د ملګري چې څومره خدمت کوي الله ټولو له اجرونو برکتونو او خوشحالۍ نصیب کړي الله د دنیا او آخر د فتنو نه امن کې وساتي او د دنیا او د آخر برکات هم نصیب کړي د دنیا او د آخر برکات هم نصیب کړي ډېر دوستان دي هغه پېښور نه مردان نه یو ځای بل ځای نه راغلي دي الله وله خیر او د خوشحالو ژوند ورکړي زموږ نجیب الله خان دی بیمار دی دعا وکړي چې الله هغه هم روغ صحت ورکړي باید دوستان دي بچي په بار ملکونو کې دي دعا وکړي چې هغه الله هغوی له د خیر او د برکت زندگی نصیب کی او الله د هر قسمه ناګهاني شلقونو نه او د آفتونو نه په امن و امان کې